کومه ښځه چې دا وظیفه کوي نو خاوند به د دې ښځې په محبت کې د دې ښځې په عشق کې ډیر زیات به ګرفتاره وي پکې. دا سړی به په مخه دا کوشش کوي چې زه کور ته زر لاړ شم او د خپلې ښځې سره یو څو خبرې وکړم. دومره محبت به پیدا شي چې باره به له ژوند تېرول دا خوند نه ورکوي. دغه شان که یو سړی دا وظیفه کوي نو دا ښځه به د سړي په دې محبت کې دومره ګرفتاره شي چې ګینټه په ګینټه یا دغه شانتې لږ وخت پس دا ټایم ګوري چې کله به خاوند دا کور ته راځي. دا وظیفه ده ډیره زیاته پاورفول او بهترینه وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې مسلې دا ختمې کړي. نن چې کومه وظیفه ده ډیره زیاته برکت واله ده او ډیره زیاته بهترینه او قیمتي وظیفه ده. دا وظیفه ده د ښځې او د خاوند یو بل سره محبت باره کې. چې کله د سړي ښځې سره محبت سیوا وي او د ښځې خپل خاوند سره محبت سیوا وي د دوی کور دا چلیږي. د ښځې او د خاوند مثال د ګاډي د دوو ټیرونو دی، د ټانګې د دوو ټیرونو دی یا د دوو پلونو دی. که یو پل دا خراب وي نو په دې یو پل باندې بیا مزل نه کېږي. نو دغه شان که سړی ګډ وډ نو بیا هم کور نه چلیږي، که ښځه ګډه وډه بیا هم کور نه چلیږي. الله به کور صحیح چلیږي چې سړی هم ښه ټیک ټاک وي، ښځه هم ټیک ټاک وي، یو بل سره جګړه نه کوي او یو بل سره محبت وي. د ټولو نه سوا محبت پیغمبر علیه صلات وسلام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره. نو څنګه چې هغه محبت د هغوی نو الله پاک دې زموږ د ښځو او دغه شان د سړو یو بل کې او خپل منځ کې محبت دا پیدا کړي. نو راځئ زه د وظیفې طرف ته. لومبی شرط د وظیفې دا شو چې موږ به 15 وخته لمونځ دا پابندۍ سره کوو، ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوو. دا هم شرطونه شو. او راځئ زه د وظیفې طرف ته. نو وظیفه د ښځې دپاره یو شانتې ده او د سړي دپاره بل شانتې ده. چې کله ښځه داسې وي چې خاوند یې نافرمانه وي، خاوند یې ګډ وډ وي او کله کله ښځې ته غوسه کېږي، په مخ یې وهي، نو دې ښځې له پکار چې کله دا وړه غږي نو دغه ټایم کې دی یا واجدو دا 101 پیرې وایي. چې کله مو وړه غږي د هغې د 101 پیرې وایي، دا وړه پې دموي او دغه روټۍ دې په خاوند باندې خوري. انشاءالله العزیز داسې مضبوط محبت به پیدا شي چې څوک به هم نشي جدا کولی. که چېرته ښځه نافرمانه وي او د خاوند خبره مني نه، نو بیا خاوند له پکار دی که د بار نه دی څه تیار سره وړي په هغې باندې دی یا واجدو 100 پیرې وایي، یا میوه راوړي په هغې باندې دی یا بل څه څیز راوړي په هغې یا واجدو 100 پیرې وایي او پر یې ښځه باندې وخوري. انشاءالله العزیز داسې بهترین او پایدار محبت به د دوی په منځ کې پیدا شي چې پوره جهان به د دوی مثالونه یو بل ته ورکوي. الله پاک دې زموږ او ستاسو منځ کې ښکلی د ورورۍ ژوند دا تېر کړي. او څومره چې خلک دي، څومره چې جوړې دي ښځه او خاوند دي، د هغوی منځ کې